بسم الله الرحمن الرحیم. مو د کلي د بادامې د سنټرل کورم د بادامې یو تنظیم جوړ شوی دی چې د هغه نامه دی بادامه ویلفیر ارګنایزیشن. او الحمدلله چې کومې ورځې نه د دې تنظیم بنیاد ایښی دی هغې ورځې نه تر نننۍ ورځې پورې الحمدلله د موږ کوم طریقه کار دی هغه جاري دی چې هغه کې موږ سره سینیټایزر دی. الحمدلله چې کومې تقریبا 10-15 دن کېږي چې دا تنظیم په وجود کې راغلی دی. او الحمدلله دا سینیټایزر چې دی هغه ترتیب باقاعده شروع دی او دې سره سره چې موږ د ماسکونه وغیره آرډر ورکړی دی او څه مو تقسیم کړي دي. او بیا په دې کې داسې طریقه شوې ده چې زموږ په کلي کې څو داسې کورونه دي چې هغو د شک په بنیاد باندې قرنطینه کې چولي شوي دي. او بیا موږ ملګري دغه تنظیم والا څو ملګري هلته کې ویرغلو هغه مسکونه ډیټول صابونونه هغه یې ورکولو. نو هغو سره د هغو کاس راووتو نو هغه بیخي ژړېدلو. چېرې تقریبا دغه 3 ورځې کېږي چې موږ د روژه ساتو د هغه د واجې نه د دې د واجې نه چې موږ سره څه شته نه د راشن د بندوبست نشته دی. نو هغه یو چې موږ د روژه وساتو ماښام بیا اوبو سره موته کړو. نو چې کله د موږ ملګري راغللو چې هغو دا خبره وکړله د موږ تنظیم د ملګري هر یو کس کور ته لاړو کور نه باقاعده وړه چیني چای غوړي را راوړلو. او دې سره سره موږ خپله لکه سبزي موزي وغیره سامان واخیستلو. زموږ ملګري د ماښام باران ورېدلو په هغه برنه کې هغه ملګري هلته کې ویرغللو هغه کوم راشن و هغه یې ور ورسولو. او دې سره سره الحمدلله موږ دغه څه د موږ سره دلته کې راشن ایښی دی چې یو 2-3 کورونه داسې زیات داسې 2-3 کورونه دي چې هغه ډېر زیات مجبور دي هغو دپاره مو طریقه کار جوړ کړی دی چې هغو ته به انشاءالله موږ راشن دا ورکوو. او دې سره سره د موږ چې کوم مسافرین دي ملګري دي نو موږ هغو ته ریکویسټ کوو چې دا کوم یو تنظیم جوړ شوی دا د خیرخواهي والا تنظیم دی چې کوم غریب یتیم چې کوم خلک دي هغو سره د خیرخواهي کولو والا دی. نو موږ هغو ته ریکویسټ کوو چې په دې شي کې موږ سره پوره هیلپ راسره وکړي چې هغو څومره واسې موږ سره په دې شي کې هغه وکړي. دا د ثواب والا کار دی او انشاءالله العزیز په دې کلي علاقې کې که یتیم دی که غریب دی هغو ته به انشاءالله موږ خپل حق رسوي. او مهرباني وکړو چې کوم بهري کوم او بله خبره مو دا کوو چې کوم خلک یې په قرنطینه کې چولی دي نو موږ د کورمې انتظامیه نه دا مطالبه کوو چې دا کوم خلک په قرنطینه کې دي مهرباني وکړه ته هغو ته د راشن والا بندوبست وکړه که هغه په کومې سطحې باندې وي نو هغو ته راشن ورسوه.